نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن سبا معاشره کې داسې خلک موجود دي چې هغه کله په دې دنیا کې د ژوند نه تنګ شي نو هغه په مختلف قسم الفاظ سره د ځان لپاره په دعا کوي. حالانکه حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا یو روایت نقل کوي، وای تاسو اول د مرګ تمنا مکوئ. کچیرته تاسو کې داسې خلک وي چې هغه په دنیا کې د تکلیفو او د مصایبو د وجې نه د ژوند نه تنګ شي نو هغه ته پکار ده چې د ځان لپاره د مرګ تمنا مکوئ. که یو انسان ډیر زیات مجبور وي نو هغه ته پکار ده چې په دې الفاظو سره د ځان لپاره دعا وکړي. هغه الفاظ دا دي: اللهم احینی ما كانت الحیات خیرا لی. یا الله که چیرته په دې دنیا کې ژوند تر کومه وخت پورې د ما دپاره بهتر وي نو تر هغې وخت پورې ما ژوندی وساته. وتوفنی اذا كانت الوفات خیرا لی. او کله چې زما دپاره ژوند بهتر نه وي، زما دپاره مرګ بهتر شي، نو یا الله ته په هغه وخت کې ما د دې دنیا نه اوچت کړم. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیره بهترینه او جامع او معنی دعا کړې ده چې تاسو په خپل الفاظ سره داسې دعاګانې مه کوئ چې هغه د دې دنیا نه د تلک ذریعه جوړه شي، د مرګ تمنا یې پکې، بلکې که تاسو چیرې د مرګ تمنا کوئ نو تاسې په دې الفاظو سره دعاګانې کوئ. او بله دا خبره، که یو انسان په دې دنیا کې صحتمند وي، هغه ذکر اذکار کوي، نو الله تعالی هغه ته د دې په بدله کې ډیر اوچت انعام ورکوي او بدلې ورکوي. او دا کس چې کله په سفر باندې روان شي یا د بیماری د وجې نه هغه دغه اعمال په صحیح طریقه سره نشي کولی، هغه معمولات چې کوم دي په صحیح طریقه سره نشي کولی، نو بیا هم الله تعالی فرمایي وای زه دې انسان ته د دې اعمالو ثواب هغه ورکوم چې کوم د په حالت صحت کې کړي وو، د روغ صحت په حالت کې چې کوم د اعمال کړي وو د هغې اعمالو بدله زه ورکوم. صحیح بخاری کې دا یو حدیث موجود دی. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه دا یو روایت نقل کړی دی. وای کوم یو کس چې په سفر کې وي یا د بیماری په حالت کې وي، هغه په صحیح طریقه سره خپل اعمال نشي کولی، خپل معمولات نشي پوره کولی، خپل ذکر اذکار نشي کولی، نو الله تعالی هغه انسان ته د هغو اعمالو ثواب ورکوي چې کوم عملونه د صحت په حالت کې کړي وو. نو د صحت په حالت کې، د روغ صحت په حالت کې هم موږ تاسو ته پکار ده چې صحیح اعمال وکړو. بیا به الله تعالی موږ ته د بیماری په حالت کې یا د سفر په وجه سره چې کوم د موږ په معمولاتو کې کمی راځي، بیا به الله تعالی هغه پوره کوي. سنن ابي داود او مسند احمد کې دا یو صحابي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دا یو روایت نقل کوي، وای الله جل جلاله انسان ته یو لوی مقام او مچته مرتبه لیکلې ده، خو دې انسان کې دومره استعداد او ملکه او طاقت نشته چې د خپل اعمالو په ذریعه سره هغه مقام ته ورسیږي. بیا الله تعالی دغه انسان په څه مصایبو کې، پریشانی کې او تکلیفونو کې گرفتار کې، هغه تکلیفونه مصائب که د کور د طرفه نه وي، که د بچانو د طرفه نه وي، او که دا انسان بیمار شي، نو کله چې دا انسان په دې بیماری باندې، په دې تکلیفونو باندې صبر وکړي، نو د دې صبر په وجه سره الله جل جلاله د انسان هغه مقام او مرتبه ته رسوي. نو دا بیماری هم اصل د الله جل جلاله یو نعمت دی، په دې باندې هم انسان د الله جل جلاله شکر ادا کوي. کوم یو کس چې اعمال کمزوري وي، بیا الله تعالی د بیماری په وجه سره د دې خپل مقام او مرتبه ته رسوي. حضرت ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه مستدرک حاکم او کنز العمال کې دا بیانوي، و یو انسان ته که چیرته یو ازغی هم ورسیږي، د یو ازغی په وجه سره هم د تکلیف ورسیږي، نو الله جل جلاله د دې په وجه سره هم د دې انسان ګناهونه معاف کوي. او داسې د حدیثو په کتابونو کې موجود دي، وای کوم یو کس چې د بیماری په حالت کې 40,000 دا کلمات وایي، لا اله الا انت سبحانك
انی كنت من الظالمین. کدا انسان چیرته د دې بیماری نه ټیک شو نو الله تعالی ټول ګناهونه د دې معاف کوي، او که انسان د دې بیماری په حالات کې وفات شو نو الله تعالی د د کوم مقام دی او مرتبه دی هغه د شهیدانو ولا جوړوي او د شهید غونه ثواب ورته لیکي. نو د مرګ تمنا هغه تاسو مکوئ که چیرته یو انسان ډېر مجبوري بیا په دغه دعا سره چې دا کومه دعا ما تاسو مخکې وویله، او انسان ته پکار ده چې هغه د روغ صحت دا د الله تعالی یو نعمت وګڼي. په دې کې چې کله انسان عمل کوي بیا چې کله انسان مجبور شي الله تعالی د دې روغ صحت او عملو ثواب الله تعالی ورکوي. نو الله جل جلاله دې مونږ تاسو ته روغ صحت را نصیب کړي او الله جل جلاله دې مونږ تاسو ته په دې نعمتو باندې د الله تعالی شکر ادا کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.